علم د تعبیر دغه عالمه ده. د عالم خجون وي، د عالم خجون وي، خلق د مدرسوم صفت کوي، د علمم صفت کوي. او که خدا مکه ستاسو قدم خطا شي، د خلکو به د علم نه نفرت وي، د مدرسې نه به هم نفرت وي، په علماو به بد وي. نو د الله نه ویریږو، هسې نه چې موږ ذریعه د بدنامۍ د مدرسو شو، د بدنامۍ د علم شو. د علم او د علماو د دین د نیکنامۍ ذریعې جوړې شي، د بدنامۍ ذریعه مه جوړېږئ. مسلمانان، زنانه، کلی معاشره، ستاسو کپړې به ګوري، ستاسو اخلاق به ګوري، ستاسو ژوند به ګوري، همدارنګې ستاسو زندګۍ هر اړخ باندې به د دوی نظري چې دا عالمه ده، مدرسې نه فاضله ده، دې څنګه کپړې کړي دي، ستر پردی څنګه ده، دا عالمه ده، اخلاق یې څنګه دي، په خپل کور کې درونو سره، د مور پلار سره، رشتې دارو سره څنګه ژوند تیروي. واده شوي یا مو واده وشي، هغه سخرانه به ستاسو اخلاقو ته ګوري، خوشحاله دی ما عالمه راوستله. ابه دا پته مئ چې دا خو عالمه ده، هغه اخلاق به چې کوم زمونږ د پیغمبر و، هغه ژوند به چې کوم زمونږ د میندو صحابیاتو، هغه ژوند دې زده کړی دی. خو که تا هغه شانې تأثر قایم کو، خلک به دین ته راځي. خدا مکه تا نه څه نه څه کوتاهي وشوله، د خلکو به نفرت پیدا شي د علم نه، دا عالمه دې ته وایي. نو بچیانو، الله نه ویریږئ، د خپل علم خیال کوئ، د بدنامۍ ذریعه جوړه نشي، د بدنامۍ ذریعه جوړه نشي چې خپل کور ستا د وجې نه ګډوډي، چې خلک د بلې خور صفت کوي، کالج ته تللی ده خو اخلاق یې زده کړي دي، مدرسې ته تللی ده خو ادب پکې نشتی. خواښې سخر ستا نه ګیله کوي، یره جي دا دونه انګیان دي مې دي، دا چې کومه د زمیندار لور ده، کومه چې د سکول نه راغلې ده، ښه ښځه ده، خو چې د مدرسې نه راغلې ده، نو زما کور یې وشرمه او زما په کور کې بې اتفاقي پیدا کړه. نو ته وایه الله ته به څه جواب ورکوئ؟